وی ولې د پلاني صاحب قبر لته ځي او ولې ته ووایي چې یالله د پلاني په واسطه باندې وی وجه دا ده چې موږ ګناهګاران یو زموږ خبرې الله ته نه رسي والعیاذ بالله زموږ د ګناهګارو خبرې الله نه اوري بعض وی باچا صاحب خواله چې ورځي نو مخکې وزیر ناسي وزیر سره به خبره وکړي نو وزیر به دې مخکې بوځي زه دغو ته وایم تاسو زموږ د عرب نه دی پیژندلی ځکه د باچا او د وزیر دا مثال ورکوئ وی څنګه زه وایم که تا زموږ رب پیژندلی وی الله سبحانه تعالی دې پیژندلی وی نو الله خو اوري خبره چې په هر ځای کې لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هغه زنانه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلی و د خپل خاوند خبره ورته کوله عایشه رضی الله عنها وی زما او د هغې په منځ کې یو دیوال زه په اخوا کوټه کې وم هغه دېخوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لګیا وه او ما هغه وګېښوده وي بعض اواز به راتو بعض به نه راتو خو رب العالمین د هغه زنانه اواز د عرش نه اورېدلی دی لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله دې سړي الله نه دی پیژندلی ځکه د باچا او د وزیر مثال ورکوي موږ دوی ته دا وایو که تاسو زموږ رب پیژندلی وی هغه ته ضرورت نشته دی چې وزیر دې ناسي او وزیر دې اول تاریخ هلي او بیا دې باچا صاحب له سړی بوځي نه ولې ځکه چې زه درته فرق ښیم د دوی په دې باچا او په دې وزیر کې او زموږ په رب العالمین کې دوی نه دی پیژندلی الله سبحانه وتعالی د دوی په باچا صاحب باندې خوب راځي زموږ په الله باندې خوب نه راځي د دوی باچا صاحب چې دغه کمزوری کېږي زموږ الله نه کمزوری کېږي د دوی باچا صاحب نه خبره یېرېږي ځکه ورته وزیر رایادي خو زموږ د رب نه خبره نه یېرېږي وما کان ربک نسیه د دوی باچا صاحب چې دی وده کېږي ځکه ضرورت دی چې وزیر بهر چوکیداري وکړي سهار له ورته بیا خبره وکړي زموږ رب العالمین نه وده کېږي د دوی باچا صاحب چې دی دیوال نه اخوا خبره نه اوري زموږ رب د عرش نه اوري د دوی باچا صاحب د دیوال نه اخوا څه نه ویني زموږ رب حدیث کې راځي چې تکه توره شپۍ نیمه شپۍ تکه توره تیارۍ او تور کاڼی مین او تور میږی پرې رواني رب العالمین د دې میږي د قدمونو اواز هم اوري او د میږی ویني او دوی مثال ورکوي د باچا او د وزیر دا نه دي پوه شوي پیژندلی نه دی دغه رب چې چا پیژندلی نه دی دا رب نو هغه به څه د دې رب هغه توحید ومني او څه به خالص بندګي د رب العالمین وکړي دا لیکلی شوې خبره تاسو ټوله در کوم چې کوم سړی په شرک کې واقع و او کوم سړي د شرکي اعمال کول پوه شه چې د الله په معرفت کې کمی دی که چېرته رب العالمین په حقیقي معنو سره پیژندلی وی والله العظیم که دا تندی بل چاته ټیټ شوی وی یا د بل چاته رامدد شویلی وی یا بل چاته یې چغه وهلی وی الله سبحانه وتعالی د پیژنګلو دپاره آیت الکرسي باندې یو مثال ذکر کو که ما تا په دې کې سوچ وکړو صورت اخلاص زموږ پښتانه اکثر د منځونه په صورت اخلاص باندې کې قل هو ته وایي ټول عمر په قل هو باندې مونځ کړی زه وایم راځي چې دې قل هو کې سوچ وکړو که په دې قل هو کې دې سوچ وکړم دا قل هو دې هم د دې شرک او د هر څه نه منع کوي دا صورت اخلاص یې هم منع کوي خو موږ په هغې کې هم سوچ نه دی کړی قل هو الله احد ووایه هغه الله یک یوازې دی یک یوازې څه مطلب دی یک یوازې دی په باچایي کې یک یوازې دی په دې کې چې بندګي به صرف د هغه کېږي یک یوازې دی په اسماو په صفاتو کې نو ته چې په سوره اخلاص باندې مونځ کې او بیا لاړ شي د پلاني او د علاني قبر ته پروت وي تا په دې باندې عمل کړی دی وایي قل هو الله احد الله الصمد الله ته ضرورت لري دا مخلوقات او الله بې نیازه دی یعنی مطلب دا شو چې د ټول مخلوقات الله ته ضرورت لري دا ټول په دې کې رالو کنه الله الصمد یعنی ټول مخلوقات الله ته ضرورت لري الله بې نیازه دی وایي په دې ټولو مخلوقاتو کې دغه مخلوق راغی او که رانغی د کوم ته چې ته رامدد شوی یو دی پکې هم راغی نو چې دی پکې راغی دی محتاج شو الله ته نو چې الله ته محتاج شو نو ته څه کوې چې د هغه خوا کې ولاړ یو هغه ته چغې وایي الله الصمد لم یلد ولم یولد نه ترې څوک پیدا دي نه د چا نه پیدا دی نه د الله دپاره نازولی شتي او نه دا شتي چې د پلاني د الله سره برخه ده او پلاني د الله سره حصه ده ولم يكن له كفوا احد او نه د الله په شان څوک شتي نه د الله سره د الله چې څنګه صفات دي داسې صفات د مخلوقاتو شتي هغه شان او نه د الله د نومونو په شان بلکې د الله نومونه او صفات کوم چې د الله دي هغه ډېر اوچت دي او ډېر اعلی دي الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ ځای په ځای د الله سبحانه وتعالی د توحید خبره بیان کړو او الله سبحانه وتعالی د توحید د مسله باندې موږ ښه پوهه کړي او الله دې په موږ د عمل توفیق راکړي او زه اکثر د ملګرو ته وایم چې کله د توحید درس او الحمدلله د توحید درسونه زمونږ سلسله وار رواني زه اکثر د ملګرو ته وایم چې په دې موضوع باندې دا کم خلک چې د الله د توحید سره نه لګي او د قبرونو سره او درګاهونو او دربارونو او د غیر الله دغه سره عادت شوي په دوی باندې توحید دا ټکی دا په ډېر بد لګي یاره ماړه بار بار توحید او توحید او توحید او توحید بعض تپوس کوي توحید د کله پورې زم توحید د هغه وخت پورې به وایي چې کله په قبر کې تپوس وشي من ربک ستا رب څوک دی دم توحید دی د
د مرګ پورې به توحید وایو د مرګ پورې به توحید بیانو که څوک پې خفه کېږي که څوک خوشحالېږي توحید د الله سبحانه وتعالی دا په موږ ټولو باندې غټ حق دی زه خپلو رونو ته دا وایم زه خویندو ته وایم زه میاندو ته دا وایم زه استادانو ته دا وایم زه ډریورانو ته دا وایم زه مزدورانو ته وایم زه دوکاندارانو ته وایم زه علماو ته وایم طلاب علمو ته وایم ټولو ته وایم چې توحید او توحید بنیاد په توحید باندې کېده مخکې به د آبادي برابري او که شروع دې د منځه نه وکړه یا شروع دې د ښایسته اخلاقو نه وکړه یا شروع دې د جهاد نه وکړه یا شروع دې د پستو خبرو نه وکړه او توحید دې پرېښو زه درته د کعبې په رب قسم خورم چې دا بلډینګ به دې یو څو ورځې بعد راولېږي خو صرف یې ننداره کوه دا دعوت چېرته مخې ته نه ځي چې د هغې بنیاد د توحید نه علاوه په بل عبادت باندې کېښودی شي الله سبحانه وتعالی موږ له په دې ټولو خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي